أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دا الله تعالی حمدنا و شکرنا چې د قرآن کریم د زده کړې او د ښودنې په مجلس کې موږ او تاسو الله تعالی کېنولو. یو حدیث مبارک کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځلې راښکاره شو جومات ته راغی، نو ځینې کسان ناستو، هغوی ځان لا ذکر او تلاوت کو، عبادت کو، او نور کسانا پل ناستو، هغوی سبق زده کو او د دینی خبرې کولې. زده کوونکي او ښودونکي یو بل سره د علم مذاکره کوله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولو فرمایل کلاهما علی خیر، دواړه چې دي نو دوی نیک عمل کوي، دواړو لبا الله د خپل عمل ثواب ورکوي. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دا ځینې کسان ناستی، دوی خپل ذکر و اذکار کوي، دعاګانې د الله نه غواړي، نو که د الله تعالی اراده وشي وربه کی ولاو، که خوښه شي نو وربه نه کی. او دا نور کسان زده کوونکي دي او ښودونکي دي، نو دا غوره دي د دینه. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خولې وویل چې دا یو ډله چې دا په دی کې نو دا غوره ده. او نبی علیہ السلام هغوی سره کېناستو او وی ویل چې انما بعثت معلما، زه استاد را لېږلی شویم، نو زده به زده کوونکو سره کېنمه، ځکه زما سودا د دوی سره خرڅېږي. نو د زده کړې او د ښودنې ټولګي لره نبی علیہ الصلوۃ والسلام غورواله ورکو چې دا ډیر غوره دي په درجه کې. یو بل حدیث کې راځي، شیخ الحدیث صاحب رحمت الله تعالی علیہ فضائل اعمال کې نقل کړی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې څه خلق دا الله تعالی د کورونو نه په یو کور کې راجم شي، او مقصد د راجم کېدو یې داوي چې دا الله رب العزت کتاب یعنی قرآن لولی
یو بل ته درس کوي یتدارسونه یو بل ته درس کوي خپل مینس کې لولي او درس کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې په دای سکینه نازلېږي دویم د رحمت فرشتي د دینه چاپېره ودرېږي او دریم د الله تعالی چې کوم خصوصي مجلس ته چې پاغي کې لوی لوی ملائک ناسوي دا الله تعالی چې کوم د بادشاہي مرکز دی نو په هغه ځای کې الله د دې تذکرہ کوي دا ډیره لوی خبره درونو شیخ الحدیث صاحب رحمه الله تعالی د دغه حدیث په فائدہ کې ذکر کړی دی چې د دینه د قرآن مجید د درس او تدریس او د زده کوونکو د ټولو فضیلت معلوم شو چې کوم مجلس کې قرآن مجید زده کیږي او دایم لیکلی دي چې د او درس د قرآن کیږي داغي فضیلت درې نبی علیہ السلام ویلی دي یو د دې په زړونو با الله تعالی سکینه نازلې د سکینه هغه په هغه فائدہ کې ډېری معنی لیکلي دي خو یو مطلب دا دی چې د زړه خصوصي تسلی او آرام د دې زړونه با قدرتی خوشاله وي ځکه دې قرآن تناستی قرآن د الله کتاب دی او قرآن مجید ته په قرآن کې ذکر ویلی دی قرآن مجید ذکر دی هذا ذکر مبارک انزلناه د لوی شان والا ذکر الله تعالی وی ما نازل کړی دی نو قرآن کریم ذکر دی او الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب دا الله په یادولو باندې زړونه سړیږي न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से نو هغه زړه چې قرآن ویل کیږي قرآن اطمینان دی قرآن کریم چې دی نو دا نور دی قرآن مجید کی اللہ تعالی فرمائلی دی وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنزَلْنَا مَعَهُ قرآن کریم ته نور ویلی دی چې دا اللہ تعالی نور را لګل دی قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ د دې هر یو حکم نور دی لکه حدیث کې راځي الصلاۃ نور امون زرنا ده والصبر ضیاء صبر تیز رڼا ده لکه انور د قرآن مجید هر یو حکم نور دی زکات ورکای په مال کې بری نوري منسکای په مخ کې بری نوري په کور کې د الله د حکمونو پابندي کوي
د پردی شرعی د هر څه پابندي کوي نو په کور کې به د نوري اندامونو باندې د الله حکمونه مني نو په دې باندې به نوري کلی علاقه کې قرآن ویل کېږي نو نور خوريږي هر آیت اغای نور دی چې د قرآن مجید آیاتونه ویل کېږي نو لکه د انوارات و باران چې کېږي لکه د الله د انوارات و باران دی او چې چاو ته په خوشحالی غوږی ښودلی دی نو د هغه زړه کې رڼا زیاتیږي افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه او چې څومره دا رڼا زیاتیږي د قرآن کریم په آیاتونو باندې چې سوره د آیاتونه ویل کېږي او څومره ورته بنده مطمئن او خوشاله ناسته نو دا سکینه نازلیږي نور نازلیږي دا الله هر آیت او هر ټکه رحمت ته قرآن مجید رحمت ته نو چې آیاتونه ویل کېږي نو دا د رحمتونو باران کېږي نو دا الله رب العزت د آیاتونو ته چې ناستو د قرآن کریم درس یتدارسونه نو نزلت علیهم السکینه دا خصوصی تسلی رحمتونه انوارات دا د مسلمانانو په زړه نازلېدل چې څومره مون قرآن ته کینو نو دوره مونږ رڼا ته او آرام ته نږدې کیږو چې سوره خدای مکه مونږ د قرآن نه لرې کیږو نو دومره مونږ د نور نه د رڼا نه او د انواراتو د رحمتونو او د سکینې نه لرې کیږو نو یو اجر نبی علیہ السلام دا وی چې د قرآن کریم درس ته ناستو نو دیو مطمئنی دیو خوشحالی د زړه کې به اطمینان او خوشحالی زیاتیږي اقبال یوځای کې وی فقر او جزب قرآن ز غمیر و باهی است جزب قرآن ز غمیر و باهی است فقر قرآن اصل شهنشاهی است جزب قرآن ز غمیر و باهی است د قرآن کریم نا چې اخوینو کزان تزمره وینو گیدړ ده او فقر قرآن اصل شهنشاهی است د قرآن کریم ملنگی چې دا نو دا بادشاہی دا د قرآن کریم آیتونو تناست ملنگ چې ده نو دا بادشاہ ده دا بی تاج ملنگلا دا بی تاج بادشاہ ده نو د زړه به مطمئنی او ده به خوشالی دویم اجر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دویم اجر وی چې حفتهم الملائکه چار چاپیرا د دینا فرشتي ولاړی وی منګه چې یو افسر چې ته وینو سرکاری او هغه سره دوه کسه گاڑی یو طرف ته بل طرف ته نو مونږ وایو یاره یو طرف ته سنتری ولاړو بل طرف ته سو ولاړو دا مونږ ته ډیره غټه خبره ښکاری چې یو بدماشي
او هغه سره ټوپکمار روان یو تی مخ کې بل تی رستوي په وې یو تی مخ کې یو تی رستوي لکه دا موږ ته ډېره غټه خبره ښکاري الله تعالی وایي چې قرآن ته ناست دی نو زما د رحمت خصوصي سنتریان راغلي وي او د ده نه چار چاپېره ولاړ دي چار چاپېره دا د رحمت فرشتې ولاړ دي او دی مجلس ته خوشحاله دي او دی تماشې ته ولاړ دي او د دې خلکو باندې د الله د رحمتونو باران کی الله دې زمونږ دا درس قبول کی دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجر وی وذکرهم الله فی من عنده الله تعالی د دې کسانو تذکره پارش کې پخپل مجلس کې کوي زمونږ استادو د ذلی چې غټ دفتری کړه نو تاړی نو یا د ډي سي او د ډي سي دفتری بل ځای خود ني او جج ځای دی او دا غټ دفتری دی کنه نو چې چرته حالته د ډي سي او په دفتر کې میټینګ لوی جرګي او ای سی او ډي سي سیف دا وایي چې د فلان کی کلی فلان کې نه نو دی بیا دلته کې جامو کې نه ځایږي اکسان وته ویل کې ډي سي سیف دی نو مغسته و ډي سي سیف وایي ستا تذکرہ کړو دی وایي نه مړه یاره وایي ډي سي سیف به باندې ډېر خسړې سی وي ها بیا ته داسې په یو پوي از زما باره کې څه خبره کوله بیا چې مړه خبره وکړه یاد کړې وستانو مې واه څه چلو شو بیا نه څه خبره کوله لګه زما څه وی لګه بیا دی وایي چې یاره بیا راته څوک دا کیسه بعض وګوا قصه دل فضا یو پیرای بیا وایي دا بیا لګي کچه ته یو وزیر دی روي او د مشیر دی روي د گورنر دی روي او پاغي کی چاته پوسو کې چرګه پلان کې دل سره نه راغلی کسان تلی وزیر صاحب دی ریتا او هغه داسې وی الګه پلان کې دل نه راغلی سره دی بیا راشي ولکه ستا تاسو کو وی چې پلان کې دل ماړه یاره وزیر صاحب به معنی قسم په مړ دوه کنزل دغه د خپل دا کنزل مزه کوي د داسې خوشاله دی ولی وزیر صاحب ولا په خلی ساغسته دی او رورا کچاله چې کمدنو کپتان صاحب نو واغسته وزیر اعظم صاحب کنه چې هغه چاله نو واغسته بیا خو زجزي کده دی بیا په جامو کې ځای کو چې هاي وزیر اعظم صاحب زمونږ نو واغسته ری تاسو خوشاله بیا چې خبرونو کې زمانو راغله دی او په اخبار کې څه شوی دی هر چا تخید اخبار کې زمونږ راغله بیا تاسو کې اخبار نه پټو باسي یو ته په فیسبوک لګلې بل ته لګلې خوب شیر کرے دا چې کمنو لګیای ولی وزیر صاحب د په زړه کې د وزیر صاحب مقام نه دا هغه په خلی باندې چې نوم واغستل شي نو پرې دا کنه وای د په زړه کې د ای سی او د ډي سي مقام نه چې یو عجز طالب جان په یو جمعات کې قرآن مجید تا کې ناستو او قرآن مجید تا عجزان فقیران زمیداران کې ناستل دکانداران کې ناستل خوی مونږ د الله کتاب سکو زده کو د و اسمانونو د پاسا پارش معلا کې د فرشتو مخې ته او د نیکانو او دارنګ د انبیاء کرام روحونه دي انبیاء کرام التدي الله تعالی دا غي په مخ کې وایي په فلان کی جماعت کی په فلان کې محله کی فلان کی زما کتاب وایي دا وړه خبره ده دا مونږ ته اړو کا خسخکاریم نه د دې تاسو لګ د ابوبکر نو کته جبرائیل راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې ابوبکر ته وایي چې الله درته سلام وایي ابوبکر ته وایي چې الله درته سوئی سلام وایي ابوبکر چې په جړا شو نبی علیہ السلام ته وی دا د ابوبکر جبريل راغله دی او وی چې الله وی چې ابوبکر ته سوایا سلام وای ابوبکر په جړا شو وی الله سمانی الله زمان نو مغسته دی نبی علیہ السلام ته استانو می غسره دا راغله دی استانو می غسته دی
ابو بکر جاړي د خوشاله نه چې الله زما نوم واغستو. ابی ته وی رضی الله تعالی عنہ ته ابی لک تلاوت وکا. هغه ته وی حضرت ما خوستان از دا کړی نو زه وستا په مخ کې څنګه واما. نبی علیہ السلام ته وی الله ما ته جبريل راولېګو چې ابی ته وایي چې لک تلاوت وکي. وی الله جبريل راولېګو چې ابی ته وایي چې تلاوت وکي. ابی رضی الله تعالی عنہ وی ابی ابن کعب الله سمانی الله په نوم یاد کړم زه چې نوم یې را لاغستره چې په نوم وته وای چې ابی ته وای چې تلاوت وکي. ویا والله ویلی چې ابی ته وای چې تلاوت وکي. دا غي په زړه کې د الله مینا وا، دا الله رب العزت محبتو، دا الله رب العزت سره تعلقو، دا غي په زړه کې لکه څنګه چې په خلیو الله اکبر نو په عقیده او په عمل مو الله اکبر. الله د هر څه نه لوی لوی ځوانوي قول الله اکبر الف مره بقلبك ومره بلسانك. دا الله دا لوی چې دا نو دا په زرګونو زلا په زړه باندې زوتا کا چې الله دې په زړه کې لوی شي د ارسنا چې تش په خلی نوي چې الله اکبر. دا زړه دې دا گواهی ورکړي چې الله د ارسنا لوی دی، الله د پټی نه لوی دی، الله د کټی نه لوی دی، الله د اټای نه لوی دی، الله رب العزت د دنیا د عہدې نه لوی دی، الله د افسر نه لوی دی، الله د لیډر نه لوی دی، الله د وزیر نه لوی دی، الله د مشیر نه لوی دی، الله د صدر نه لوی دی، الله د وزیر اعظم نه لوی دی. الله اکبر چې کله دې د الله لوی په زړه کې وا او بیا دې دا حدیث وی او دې ته دې سوچو چې زه قرآن واما او زه قرآن زده کړې ته کېناستم نو الله تعالی زما تذکره په عرش کې کوي او الله تعالی وایي چې زما بندیان زما کتاب ته ناستي. ذکرهم الله فی من عندهم. الله تعالی د داسې بندګانو تذکره کوي. کدا یو خبره زموږ زړه ته کوزه شي کنه د قرآن مجید دا صفه خبره ده، حدیث مبارک دی یتدارسونه چې قرآن مجید دی یو بل ته درس کوي. صفه خبره نه ده، نوري کیسو ته پکې اجازه نشته. لفظي ترجمه د حدیث ته یتدارسونه چې یو بل ته قرآن درس کی. لکه اوس پرس کومه یو آیات ترجمه وکړم زدا کو او بیا نور ملګرو ته تو وای یو بل سره سکو درس کو د پوهې د پاره. اجر نبی علیہ السلام وی چې ذکرهم الله فی من عنده. الله تعالی د داس خلقو تذکرہ دی کی لکه چې چا ډیر وخور کنو دا غي ډیر اجر شو. طلباء دی علما دی هغه په مدرسو کې ناشتي او هغه خپل ځواني په دې کې زړې کړې دا غي اجر ښکارا معلوم شو. خو چې کوم عوام رونه ماسختن ماسپخین د قران کریم درس ته حاضر شو نو دا اجر خوده کنه هغه نیمه غنټه به الله یاد کی. طلباء علما به ډیر وخت یاد کی او چې دوی سوره وخت ورکنه دوره وخت به الله یاد کی. نو چې مونږ عاجزان چرته په کال کې یو ځل یاد کی. قرآن مجید یو واجبه خبره کړې ده ډیره قیمتي. ولا ذکر الله اکبر ولا ذکر الله اکبر. د الله تعالی یادول دی بنده لرا دا ډیر لوی اجر دی د ټولو اجرونو نه. ولا ذکر الله اکبر ذکرهم الله فی من عنده. الله تعالی به په خپل دربار کې یاد کی بچ الله یاد کړي نو د دین لوی اجر بلو. بس نور بسوای چې یو ټکه په لاس او دا خو پریدا نور اجرونه هغه خودي اپریدا. خو چې دی الله تعالی یاد کړي او د الله په مجلس کې تذکرو شو نو د دین غټه خبره بلا. الله تعالی دی مونږ چې کمندونو قرآن خوانه قرآن دان او قرآن زده کول کې جوړ کی. نن رونو مونږ سره د دې شوق نشته. ګینینو لکه دا د مسلمانانو د ایمان
د غیرت د قانون او د هدایت کتابو لکه دی کې مونږ ته د اجرونو ته او ثوابونو ویلو ته مجتو زمونږ ایمان په قرآن نه نو چې زمونږ په قرآن ایمان نه زمونږ په انګلیش باندې ایمان شته په ریاضه باندې په فزیکس باندې په کیمستري باندې خپکیږو بنا زه دانو ما چې دغه مو آیا خوښ یو تاسو کومه د دې فزیکس عمرم قرآن لوخ ورکړل دی د دې انګلیش عمرم قرآن لوخ ورکړل دی ور د اول نه والی تر لسمه پورې چې کوم انګلیش ویل کیږي هغه علماء حساب کو لنډ حساب زر صفحې جوړې دي زر صفحې کم حساب کا کم دنیا غرض میں دو اول د انګلیش کتاب کا تو نو تقریبا 180 کا 200 صفحې وو خو لکه ما سل صفحې حساب کوم زه اوس په سل ډیر دی دا ریاضی نه یادوم ساينس نه یادوم مشرتی علوم نه یادوم او مشرتی علوم ته نن سبب بل سوې پاک سټډي وته وي څه وته وي کنه دا سيزونه دا پریدا خو لکه تش انګلیش تیرا والا او په لسو کلاسونو باندې سلسل صفحې واچوا پاتم او لسم کې ډیر ډیر دي خو ځا خیر سلسل صفحې واچو نو په لسو کلاسونو لس صفحې نو زر شوي صفحې شوي او بیا زما مخې ته تاج کپنه قرآن مجید پروت او د شپاړو سکور خو چې هغه ما او کته هغه 540 صفحې سو 540 نو لسم له چې الک رسی نو زر صفحې انګلیش زوتای او پاغي باندې ځان پوهه کوي کنه پوهه کوي د انګلیش ریډینګ وای کده انګلیش په ټکو ټکو باندې ځان پوهه کوي داغي په پاست ټینس وته وای کسو ماضی فیوچر دی میوچر دی په ماضی مضارع ځان پوهه کوي کنه پوهه کوي په ډایرکټ انډایرکټ ځان پوهه کوي کنه پوهه کوي په هر یو ټکی ځان پوهه کوي او د قرآن مجید سره سلوک ترونو لسمه پورې الک لاشي او ډیر الکان پکې داسې دي چې هغه له ناصروم نورځي بلکې د ډیرو الکانو نه اللهم ان يرشو چې د ماسوتن موز نه کوي شو کنه شو پیمان وای اللهم ان تن يرشو چې د ماسوتن موز نه کوي دا زمونږ په انګلیش ایمان نشته هغه ته دوره توجه ده او چې په کوم کتاب زمونږ دا ایمان دی چې دا زمونږ د دنیا د نجات هم دی د دنیا د عزت د قبر رڼام زمونږ په دی ده او د آخرت رڼا او نجات هم زمونږ په دی باندې دی هغه سره زمونږ دا سلوک دی چې مونږ ته په وړوکوالي کې الحمد خولې شوې ده او په وړوکوالي مونږ ته قل هو ښودلې شوې ده د دې الحمد د دې قل هو معنی مونږ یاد نه کړه چې د دې الحمد سمانه ده او د دې قل هو سمانه ده زه په دې مونږ کې سوامه د دې په مطلب باندې مونږ پوه نه شوې قرآن په عربی کې دی نو دا انګلیش په پښتو کې دی چې ته وایې زه په عربی نه پوهېږم نو مور د انګریز وه هغه شی زده کوي د دنیا دپاره یې زده کوي او د الله رب العزت کتاب دی د دنیا او د آخرت دپاره زده نه کړو رونو دا موږ له لږ سوچ پکار دی نارینه علوم زنانه علوم چې موږ قرآن اورونه او د قرآن مجلس ته کینونه نو موږ سره به د قرآن مقام پیدا شي او موږ سره به د عمل فکر پیدا شي موږ سره به د قانون فکر پیدا شي بالکل نه پیدا کیږي چې یو څیز واورې نو تا ته به پته ولګي چې دې کې څه دي یو څیز زده کړي ځان پې پوهه کړي پته به درته ولګي چې دا زمانه څه غواړي دا ما په څه باندې پوهه کوي ما ته ژوند ښیي ما ته آخرت ښیي الله تعالی فرمایي ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم یقینا دا قرآن کریم چې دی یهدی للتی هی اقوم دا داسې طرف ته لار ښیي چې هغه بالکل سیده ده او بالکل درسته ده د قرآن کریم عقیده بالکل درسته د قرآن کریم عمل بالکل درسته د قرآن کریم چې کم کور جوړ کی نو هغه بالکل برابر
قرآن کریم چې کم کله جوړ کینو هغه کله بالکل برابر قرآن کریم چې کم ملک برابر کینو هغه با بالکل سیده وي او برابر یهدی للتی هی اقوم ورونو چې پیریانو قرآن کریم واوریدا نو هغه وی نا سمعنا قرآنا عجبا پاوریدو باندې پاغی کې انقلاب راغی د مکی مشرکان وین الذين قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه اغید قرآن دا اوریدو خلاف کو وی چې قرآن اوري ما مشن چالو کو چې یاره قرآن کریم با منګا ناورو او خلق له دعوت د دې ورکاو چې قرآن کریم ما اوريو الله تعالی د قرآن کریم دا اوریدو دعوت ورکي شته کنه اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا چې کلم قرآن کریم بیانېږي نو فاستمعوا له ډیر په توجه او توقع دیو وانصتوا نور کارونه پرېږدئ چوپ چاپ شئ لعلکم ترحمون کې دې شي چې در باندې رحم وشي او الله د مسلمانانو صفات ذکر کړي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب الذين يستمعون القول مسلمانان خو هغه بختور دي چې ډیر په توجه اوري قران کریم لرا دا سین دا یستمعون کې دا تی سیوای راوړی دا نو یستمعون ډیر په توجه باندې اوري قران کریم لرا نورونو قران کریم لا وخ ور کول قران کریم ته په توجه باندې وکي خودل دا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو اثر دی هغه فرمایي کن عالما او خادما کن عالما او متعلما او خادما او سامعا ولا تكن خامسا فتهلك د قران کریم زده کون کې شاه د قران کریم خودون کې شاه د دې دواړو خدمتگار شه او د قران کریم اوریدون کې شه کدا د دین خلاف شوي د سلورو کران لینو پینزم د هلاکت ته پینزم کې ګما چاغه دی خلکو تبد کتلی او د تبد ګوره قران کریم زده کول قران کریم خودل دا یو اهم کارو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل رور علی ته وی یا علی تعلم القرآن وعلمه فإنك إن مت وأنت على هذا مت شهيدا یا علی قرآن زدکو او قرآن نور تخیا کپدی حالت کی دل مرگ راغے نو شہید مڑے او نبی علیہ السلام ابو ہریرہ توئی یا ابا ہریرہ تعلم القرآن وعلمه فإنك إن مت وأنت على هذا زارت الملائكة قبرك ابو ہریرہ قرآن زدکو نور خلق تخیا کپدی حالت کی دل مرگ راغے فرشتی بدی د قبر زیارت لرازی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی تعلموا القرآن وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض قرآن خیو قرآن زدکوی پا ما باندې به مرگ رازی نبی علیہ السلام وی که دین جوانده پاتی کیگی نو دو قرآن پس زدکولو پا خودلو بی دو قرآن پس زدکولو او پا خودلو بانی دین جوانده پاتی کیگی رونو چی منگا زدکو او روی شیطان منگ تا پا نورانی جال کے راجزی او ایمار عمل پہ نکانو دا عمل چی پہ نکانو او ریسلا دا اوریدون ام بند کرو دا کیناستون ام بند کرو
او د عمل لیم سکړو دا کومه خبره ده د قرآن اوریدلو له عمل نه دسو وایورا دانه چې عمل په مکو وایورا نو الله بدل د عمل کولو توفیق سکی یو کلک پرش تلاندی کلک ګډ پروت ته او د ټینکای سورې شوی دا وغینه یو ساس کې کیږي یو ساس کې کیږي په دې لاندې ماربل کې وي اورس سورېو کې کبهونه کی دې ماربل کې بلاندې سورېو کی چې کلم رونو زمونږ زړونه خدای دې نکی دا الله کرم دې شکر دې موږ مسلمانان یو زمونږ زړونه څه ګټان نه دي خود دنیا دې محبت او ماحول په دوړه راوستلې ده نو چې دا الله آیاتونه یو اورو دوا اورو نو دا دوړي به لګي سکیږي اوچتیږي نو چې واوی ورو زړه کې بم ځایو کی زایبو کی نو الله براله د عمل کولو توفیق هم راکړي کنه او دا ذکر خودل دا مستقل عمل له امام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالی دا ټول عمر دغه کارو چې بس حدیث ویل او خودل به ټول عمر سبق وی او طالبان براتل ډلې بتلی او راتلې سبقونه وبس یو ورځ وتا یو سړی وی احمد وی دا تر کومه پورې بدا علم خای او اوس دا کای به او خای به نا عمل به تر کله کای نا عمل وکړي هغه ورته وی هاذا هو العمل دا چې کوم کار کومه دا علم خیم خلقو ته سبق خیم دا مستقل عمل له دا نه چې عمل نه دی نو دا زده کول د قرآن مستقل عمل له رونو حدیثونه ډیر دي خو موږ اکثر تعلیم کې فضائل اعمال کې روایتونه اورو نفل کول عمل لګ نه دی عمل لګ نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایلی دي ټولو ته حدیث یاد دي چې زو اشاره وکم ټولو به تبعات شي که خیری دریم نمبر علم او ذکر کې منغوایو څنګه چې یو آیات د قران زده کول د سلو رکعاتو قبول شو نفل نه زیات ثواب دي دا منغوایو کنه وایو نو دا عمل نشو سل رکعات نفل سو کول شي دا راځي چې یو ډیر لکه متقی پرهیزګار شیخ د جمعات میخ چې بالکل د جمعات نوزي سحر به څلور رکعات اشراقو کی صحیح ده کنه اته رکعات به چټو اته رکعات به د ساخ منځو کی 12 شو ماسپخین دی وسره سلورو کی سو شو شپاړس ماجیګر دی وسره سلور زوایدو کی سو شو شل ورسره د چې کمندونو ماخام شپږو کی سو شو 26 ماسوتن دی وسره سلورو کی سو شو 30 اره د شپې تهجد له خدای پاسو یو لس وسره وکړل ز چلو اتو په سو شو لس سو شو 40 یو کړو خو د قبلولو ذمہواری به شو کلی 100 نشو بیاوم 100 خلقا 40 شو خو د قبلولو ذمہواری به شو کلی او یو آیات کریمه زدا کول دا د سلو رکعاتو قبول شو نفلو نه زیات دی دا نه چې سل دی وای د سلو نه څه دی زیات دی نبی علیہ السلام وای خو زدا کول رونو یوازې ټکی نه یوازې دا لفظونه نه صحابه وای مونږ به څنګه زدا کوو د صحابه زدا کول زمونږ د هغې په قدم روان یو صحابه کرام وای كنا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 فلا نتجاوز إلى 10 أخر حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل من بعد نبی علیہ السلام لس آیاتنا سبق غسطو سورة لس آیاتنا سبق پومتی اغسطو خو چې دا الله آیاتونه سبق پوم ته واغستو نو نوې سبق پوم تراغي ناغستو تر صوبم چې په دې زوړ کې چې څه علم په دې بمزان نو پویا کړي په دې لسو آیاتونو بمزان خسکو پویا کو کدی کې بعد عمل یو طریقه وانه مونږ به زده کړه چې دی باندې به عمل څنګه کوو
نو د عمل طریقه به راته نبی علیہ السلام وخوله نو په موقع باندې به بیا په هغې عمل کوو. اگه پرس که آیات کریمه کی آیات منگوی او پاغی کی چې کمدنو دا حج مسئله راله حج ټکی راغی نو صحابه کرام به نبی علیہ السلام توی دا حج څه ته وایي نو ځان به په حج څه کو پوهه بیا به وی چې دا څنګه کیږي نو طریقه به ته څه کړه نو دا نه چې پاپه سیدل نو حج به شروع کو حج خو په خپل ټیم کیږي او په خپل شرطونه دي نو چې بیا په خپل ټیم راغی نو په هغه ټیم به حج څه کو. نو قرآن مجید زده کوي نو یو د دې علم زده کا منګه صرف د قرآن زده کړه دي ته ویلې ده چې ناصره زده کوو. ناصره ماهر القادری وی جیسے طوطے میں نہ کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں جیسے طوطے میں نہ کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں ایسا بھی سکھایا جاتا ہوں ایسا بھی پڑھایا جاتا ہوں. لکه خارو توتی ته چې څوک خبرې ښیي موږ ته حق شات د خلک قرآن ښیي. انګلیش کې دا وایو چې APPLE اپل معنی سیب خو قرآن مجید کې امدا نه وي چې الف لام زر ا ح زر هم او دال په خدو الحمد ټول صفاتونه د خدای توبو دام زده نه کړو دا ټکي نه زده کوو صرف ناظره وایو. د قرآن مجید زده کول دا دي چې په مطلب باندې ځان پوهه کا. تانوی رحمه الله تعالی امداد الفتاوی کی ذکر کړی دي چې په عجم باندې د قرآن مجید د ټکو زده کولو سره یو سیوایی حق دی چې هغه د ځان پوهه کول او په معنا باندې ځان پوهه کول دا په حق دی وي په قرآن. شاه ولی الله رحمه الله فتح الرحمن کې لیکلی دي هغه لفظي ترجمه لیکلی ده په فارسی کې د قرآن مجید. هغه وخت کې فارسی دا سیوا لکه اوس چې اردو وي هر چاله ورتله نو هغه فرمایي چې زما دا کتاب مسلمانان ولکانو ته سکول والو مکتب والا ولکانو ته څلورم پنځم شپږم دی ولکانو ته په یادول پکار دي. دا لاندې چې ما کومه ترجمه لیکلې ده وی دا ورته یادول پکار دي د قرآن مجید چې د دې مضغوطه اول څه لاړ شي قرآن لاړ شي نو یې بیا د ډاکټر کیږي کې انجینیر کیږي کار سکیږي نو څوک به ولا مازغه د دین ناړولې نشي مازغه به ولا د دین ناړولې نشي. نن زمونږ لکان قرآن نه وای او انګریزي تعلیم کوي نو کالج کې به چې چا څنګه پړې واچو نو دا غشي کوم ملحد راغی هغه ته بيدینه ویل نو دی بيدینه چې څوک ته بیا سوي نو په هغه لار باندې رواني. لکه اقبال یو ځای کې وایي تعلیم کے تیزاب کو ڈال اس کی خودی میں تعلیم کے تیزاب کو ڈال اس کی خودی میں کہ ہو جائے ملائم تو پھر جدھر چاہے ادھر پیر. دا تعلیم والا په دې خدای کې واچو نو د دنه بظاهر شي چې زه څوک یم نو چې بیا کوم طرف ته تاوی نو هغه طرف ته بس کېږي تعلیم. نو اوس که موږ انګریز هر طرف ته تاوی نو بس موږ نه ریبوټونه جوړ کړي دي د چینیانو هغه انسانان څه شي د ریبوټ چې کوم سیل پکې چې یک غږیږي موږ باندې چې انګریز څه کوي یک کرا باندې کوي موږ کې خپل تیزاب چولی دي خپل تیل په موږ کې چولی دي ولې وجه دار چې مسلمان قرآن نه وي. دا زمونږ د ایمان کتاب دی زمونږ د زده کړې کتاب دی. عالمان کوششونه کوي. حضرت شیخ القرآن رحمه الله تعالی د پنځپیر الله تعالی دې سره د خاورو وبخي ناغه فرمایل چې زما د ارمان دی چې د پښتنو بچي قرآن وي په قرآن مجید باندې د مسلمان نه مسلمان جوړیږي په قرآن مجید باندې د انسان نه انسان جوړیږي په قرآن باندې د مسلمانانو معاشره د مسلمانانو شي په قرآن باندې د مسلمانانو ملک د مسلمانانو شي په قرآن باندې د مسلمانانو خادي د مسلمانانو شي د مسلمانانو غم د مسلمانانو شي د مسلمانانو بازار د مسلمانانو شي. قرآن کریم زمونږ د ژوند رڼا ده. ورونو دیتا وګور کول غواړي که نارینه دي او که زنانه دي
چې مون قران کریم زده کو الحمدلله په دې ځای کې مفتی عبدالرحمن صاحب زمون محترم رور د قران کریم درس کوي ماسپخین او الحمدلله ډیر ملګری خو په شوق او په محبت او تکینی الله دې نور علوم توفیق ورکړي چې په شوق او په محبت کینی دا غي محبت او د ملګرو اصرار او ملګری راغلی مو چې را ماهانه درس دلته مقررو چې ملګری راضي او میاش کې یو ځل منګه خبرې کو او یو بل د الله تعالی د دین د پاره او د الله رب العزت د کتاب د پاره راتېزو نو پاغي په باره کې دا ډوبه درسو د ترغیب د پاره ان شاء الله بیا د پاره با په سالورم اتوار باندې دغه شانتي په سالورم اتوار باندې درس ان شاء الله الرحمن دلته کې ملګری په خپلوم راضي او نور علوم دعوت ورکي یوازي د اوریدو په نیت نه بلکې د زده کړې په نیت باندې چې ملګری بیا راضي آسان منګه د امیانو غونته کې وایو د مولیانو خبره منګ لډېره ناراضي دا سي آسان د قران کریم ترجمه او مطلب بوایو چې منګه ټول د زده کړې په نیت او د عمل په نیت راځو الله دې موږ ټول له د صحیح عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دعا وکي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين الله رب العزت زمونږ د ټولو نه خوشاله شي الله دې زمونږ ګناهونه معاف کړي الله دې زمونږ د مور او د پلار د رونو د خويندو د استادانو د ټولو مسلمانانو دی الله تعالی ګناهونه معاف کړي الله رب العزت زمونږ رضا شي الله تعالی دې موږ په قران کریم باندې پوهه کړي الله دې رب العزت موږ په قران کریم د عمل کولو توفیق راکړي الله دې زمونږ مشران کشران نارینه او زنانه ټول قران خوانه کی الله تعالی دې زمونږ معاشره په قران باندې آباد کی الله تعالی دې زمونږ په قران مجید باندې آباد کی الله تعالی دې موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سنت باندې ماین کی الله تعالی دې موږ د الله رب العزت په کتاب باندې ماین کی الله تعالی دې زمونږ مینا نور هم سیوا کی الله رب العزت دې موږ خپل محبت او د نبی علیہ السلام محبت نصیب کی الله رب العزت د مسلمانانو اتفاق او اتحاد راولي الله رب العزت مسلمانان خپل دین ته متفق او متحد کی الله رب العزت د مسلمانانو د خپل مینځ اختلافات بغضونه حسدونه جنگ جګړې په خپل فضل او کرم سره ختم کی الله تعالی د ټول مسلمانانو رونو وګرځي الله د مسلمانانو د خاورې حفاظت کی الله رب العزت د حرمین شریفین حفاظت کی الله د مسلمانانو د آفتونو نه محفوظ کی الله رب العزت بیمارانو ته صحت نصیب کی الله رب العزت ټول بیمارانو ته روغ صحت نصیب کی الله رب العزت به اولاد ته نیک اولاد نصیب کی الله رب العزت چې تاسو شرعي حاجتي الله دې غیبی خزانو نه پوره کی الله رب العزت زمونږ نه خوشاله شي الله دې قیدیان عاجزان په خوشاله باندې خپل کورونو تراولي الله رب العزت په عزتونو باندې خپل کورونو تراولي الله تعالی دې منګه چې کم دنو دا ناستا ویل او ریدل په خپل دربار کې قبول او منزور کی کملګری چې لری نه راغلیو الله تعالی دې هر قدم د نیکۍ ته لکه واچي الله رب العزت هر قدم د نیکۍ ته لکه واچي الله رب العزت زموږ رضا شي الله دې موږ سره د قبر او د حشر احساس پیدا کړي الله دې موږ سره د خپل دین او د قران احساس پیدا کړي الله رب العزت دې موږ ته قیامت کې د نبی علیہ السلام شفاعت نصیب کړي صلی الله تعالی علی خیر خلق Thank you.